بونیر دیوانه بابا منیپور کې د یو داسې شاپ افتتاح وشوه چې د ضرورت هر قسم سامان به پکې په 150 روپے ملاویږي. सब कुछ 150 रुपए में शॉप افتتاح شیخ الحدیث مولانا فضل واحد صاحب په مبارکو لاسو وشوه. په دې موقع ځایي دکاندارانو، علماء کرامو او نورو سپین روبو مشرانو شرکت کړی وو. د شاپ اونر مولانا انیس الرحمن د راغلو ملمنو شکریہ ادا کړه. پتا دیوانه بابا منیپور خیبر بینک بیسټمنټ کې دا شاپ موجود دی. هم نن راشئ او د خپل ضرورت سامان ترلاسه کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. حدیث مبارک راځي الکاسب حبیب الله. کم کس ځان له حلاله ګټه کوي، کاروبار کوي، مهنت کوي، مزدوری کوي، داسې قسم خلق د حدیث مبارک په رڼا کې دا د الله پاک دوستان دي، دا د الله محبوبان دي. نو تجارت یو ډېره اهمه شعبه ده. تجارت کې برکت وي او انشاءالله زموږ دعای او د دې ودانیت دي چې موږ دا کاروبار دی د پاره کوو چې په دې سره مخلوق ته خدا ته پیدا ورسېږي، د خلقو سره تعاون وشي او کومه حلاله ګټه نصیب شي. دا موږ د الله پاک په دین باندې د خیر په کارونو کې استعمال کړو. نن د نانیستي دکان افتتاح وه په منیپور دیوانه بازار کې. ماشاءالله ډېر ښکلي ښکلي سامان یې راوړلی او هر قسم څیز چې کوم دی په 150 روپۍ باندې. دا د چغرزو په روډ باندې دیوانه منیپور بازار کې او هر قسم کسټمر راتلی شي او هر قسم سامان ځان له په ښکلي ریټ سره په 150 روپۍ هر قسم ښکلی ښکلی سامان ځان له اخیستی شي. او ډېره مهرباني، ډېر شکریه ستاسو. کاروبار سره ډېر زیات شوق و، مدرسې نه فارغ شوم او یو څو اډیا مې خپل ذهن کې ایښې وه، یاره مې زه به دا کوم بس په دې باندې مې توکل وکړو. مې چې یاره زه په دې ګرانۍ کې ارزان سامان نه وړم، د کسټمر دپاره ځکه چې ګراني ده او منافع زما خیر دی کمه وي چې کسټمر رضا وي او په هغې باندې خوشحاله وي. او بس د دکان ما کولو کو دې کې سب کچھ 150 باندې هر قسمه سامان په دې کې زموږ سره میلامین سیډونه هم دي، کراکري سامان دی او کاسمیټک سامان هم دی، جیولري ده او د بچو کینولې دي او ګاډي ماډي دي او پلاستیک چپل دي. پکې زموږ سره هر قسم سامان پکې په 150 سره موجود دی چې د مهنګایي په دور کې کسټمر ځان غریب سړی راشي او ارزان مال اوچت کړي، خپل ضرورت پکې راولي. زه د دې ټولو شکریه ادا کوم، بالخصوص زما استاد محترم حضرت شیخ صاحب راغلی زما په سر باندې شفقت لاس کېښود او زه د ټولو مشرانو شکریه ادا کوم چې په دې خوشحالۍ کې زما سره شرکت وکړو او بالخصوص تاسو شکریه م ادا کوم چې زموږ او موږ له خبرو کولو چانس راکړو. دغه موږ انیس بایله دغه پوره پیمونه موږ به خپل طرف مبارکباد وایو. روش موږ نن په کار هر کس ته په کار چې داسې ملګري موږ اپریشیټ کړو. موږ ټول علاقې له چغرزي لا دیوانه بابا منیپور خاص کر زموږ د دې نږدې علاقو ته په کار چې راشو موږ داسې کسان موږ اپریشیټ کړو او $1 هر څیز په 150 باندې دی موږ راشو دې ځینې خپل سامان ترلاسه کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه، شکریه. مولانا انیس الرحمن صاحب د خپل دکان افتتاح وکړه د حضرت شیخ صاحب په مبارکو لاسونو باندې موږ ورته مبارکباد پیش کوو. یقینا دا یو ښه سوچ دی، ښه فکر دی چې نوجوانان هغوی خپل کاروبار په سوچ او په فکر کې او د خپل ځان دپاره د رزق حلال او د کسب معاش د هغې دپاره څه فکر کوي، تګ کوي. یقینا دا ډېره ښه فیصله ده. کور ته چې رزق حلال راځي، څنګه چې حدیث مبارک کې راځي الکاسب حبیب الله، کسب کوونکی دا د الله پاک دوست دی. یو خو دا چې په دې سره د دوی اوقات محفوظ شي، د دوی کشران دا به ورسره محفوظ شي، اوقات به یې معلومي، ځای به یې معلومي. نن سبا خو داسې یو دور دی المیه ده چې د هر چا په لاس کې موبایل دی، پته نه لګي چې دی په کوم ځای کې ناستي، شپې څنګه تېرېږي، ورځې څنګه تېرېږي. دلته به کم از کم د دغې کشرانو ځای معلومي او کور والو سره به فکر نه وي چې زما بچی چېرته لاړ، زما ماشوم په کوم طرف لاړ. نو الحمدلله دا یې ورته یو ښه موقع په رحم کړه او ډېر ښه ریټونه یې وله ورکړل 150 باندې هر یو شی. نن سبا خو د مهنګایي دور دی، د خلقو هغه طاقت ختم شوی دی د اغوستلو. نو یقینا دا ښه کاوش دی، دوی ولې داسې موقع په رحم کړه. هر قسم ضرورت هغه چې پوره کېږي په لږو پیسو پوره کېږي او د دې خوا له به راځي. انشاءالله موږ به دعا کوو چې الله پاک پکې خیرونه برکتونه ور واچوي، الله پاک د دوی دا کاروبار چمکه وکړي.